دا ګیس او دا بجلی دا زمونږ د پښتنو حق دی. په دې خبره ځان پوه کې چې زمونږ مشران په دې پښتنو خاوره دا ناره وایي چې خپله خاوره او خپل اختیار نه منو، د بل اختیار هغه هم دغه اختیار دی چې زما خاوره څه پیدا کوي په هغې اول حق زما د دې قام دی. په دې پاکستان کې عجیبه ژوند دی. دلته پنجاب غنم پیدا کوي، موږ د صوبیت خبره نه کوو، نه موږ صوبیت ته ځو، خو که چېرې د صوبیت تاثر د پاکستان نه راځي او پاکستان عمده نظریه ماته ښیي چې پنجاب پاکستان دی او پاکستان پنجاب دی، نو بیا به زه د صوبیت خبره کوم. زه په خپل قام هم فخر کوم، په خپله پښتونولۍ هم فخر کوم او په خپل قام پرستۍ هم زه فخر کوم. که چېرې پنجاب غنم پیدا کوي او د هغې قانون دا دی چې اول به پنجاب ته غنم ملاویږي، بیا به نور پاکستان ته ملاویږي. او تاسو ته چې بیا هغه وخت کې د پنجاب نه کم غنم راځي، نو خدای شته کو ځناورو ته داسې بورم تاسو کې دی چې کم غنم پنجاب نه تاسو دپاره راځي. نو بیا زما دا حق دی چې کو زما په کرک کې ګیس پیدا کېږي، نو پکار دی چې اول دی د کرک پښتنو ته ګیس میلاو شي او هغه پایپ دی د پېښور اړخ ته راشي، په پښتنو کې دی تقسیم شي، بجای د دې چې هغه پایپ د کرک نه نیغ د میاوالی په لار پنجاب ته تللی دی. ګورګورې کلی کم کلي کې چې دا ګیس روځي، هغه کلي کې زما او ستاسو زنانه میندې خویندې دړې بلوي او زمونږ په ګیس د پنجاب کارخانې چلیږي. د تنخوادار طبقې باندې چې کوم د ټیکسز برمار دی، ما ورته دا په اسلام آباد کې م ویلي دي، په سینټ کې مې ورته ویلي، زه ورته نن بیا وایم، بجای د دې چې د دې پاکستان د معیشت د بچ کېدو لار تاسو په دې کې پیدا کوئ چې د غریبو خلکو نه سرمن وکاږئ، نو غریبو لا سہولت ورکړئ، مرات ورکړئ، او چې څونه د پاکستان اشرافیه ده په هغې مرات بند کړئ، انشاءالله چې پاکستان به مخ روان دي. دلته اشرافیه ته د مراتو برمار دی، د هغې کورونه وګورئ، هغې ته چې کوم جایدادونه ملاویږي، هغې ته چې کوم ټول ژوند مراعات ملاویږي. ولې دا پاکستان د هغې 15% دی که نه دا پاکستان د دې 15% دی. دا فیصله پکار دی چې وشي او دا فیصله یو عدالت او یو انصاف ځای والا نشي کولی. دا فیصله به دا قام کوي، په بیدارۍ به کوي، په اتفاق به کوي. بیا چې قام فیصله وکړه نو هغه فیصله د چا هغه پلار هم نشي رسته کولی. په دې ملک کې چې د ګرانۍ کم حال دی، په دې ملک کې د ټیکسونو کم برمار دی، په دې ملک کې په غریب سړی، په تنخوادار سړی، په تاجر، په دکاندار چې کم د ډایرکټ او د انډایرکټ ټیکسز برمار دی، او بیا په تیره تیر زمونږ د بجلی بلونو د ګیس په بلونو کې چې دا کم د نه منلو اضافې راغلی دي، دا کو یو سړی کارخانهدار دی نو هم د ژوند نه تنګ دی، دا کو یو سړی تاجر دی او تجارت کوي هم تنګ دی، دا کو یو سړی دکاندار دی او خپل دکان چلی هم په دې حالات کې تنګ دی، ځکه چې هغه دا چې کم قسمه خرچې د پاکستان ریاست او حکومتونو
اوسنی سمیت تیر چې سونم ګناهګار دي پاکستان په معاشي طور دې ځای ته د رسولو هغه ټول مجرمان دي او زه دا اینم چې دا قام نن د دې دپاره را بیدار دی چې موږ دا خبرې نور منلو ته نه یو تیار موږ چې کم په دکاندارانو په تاجرانو اول خو چې دا دلته کم د ننني هړتال 19 نقطې دي عوامي نیشنل پارټي منون د دې 19 وانو مکتو د تاجرانو سره حمایت کوي او ورسره ودرېږي ورسره موږ په پرزور الفاظ دا مذمت کوو چې په دې دکاندارانو کم ماهانه ټیکس د 100,000 نه والا 50,000 پورې لګېدلی دی دا د فوراً بند کړی شي او کو نه بندوي موږ په خپل حق پیږو موږ به جمع کوو نه تاسو چې هر څه کوئ تاسو کولی او زه تاسو چې یو ځای شو دلته به څوک راځي خدا سرکار به راځي که نه څوک به راځي FBI والا به راځي هم دوه سترګې لري پوزه لري خوله لري غوږونه لري څه نور څه خو نشته نه په سر ښکر شته او نه لکۍ شته خو دلته راځي دا ACDC به راځي که نه نو پښتون قوم چې کله فیصله وکړي د خپل حق نو پام کوه کو FBI او کو AC او کو DC نږدې را نه شي ګنې په کومو خپو چې راځي په هغه خپو به بیا لاړ